ارمانه ټوپکې راوله ټوپک پکې راوله ولته ټوپک پکې راوله ارمانه الله دې خوشحاله کړه شابک ارمانه شابک ارمانه شابک ارمانه شابک ارمانه شابک نن دې وخت ارمانه 469 کسان دي 469 کسان ارمانه ستا لوبې ته به ګوري ارمانه شابک ارمانه بره څو کسان ویلکم ارمانه ویلکم ارمانه ویلکم 498 کسان ویلکم ارمانه ویلکم ارمانه چې د یو قوم سپینګیري په داسې حالت کې نو د دغې قوم د ځوانانو نه د ماشومانو نه به ته څه ګیله وکړي الله اکبر صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته دغې یهودو نصاراو چې کله د دې نه ازادي حاصله کړله او مسلمانان چې دی هغې په دې باندې راوختل نو یو ناشنا ټکی ورته کړی و ځکه دوی چې دی دا وطنونه پرېښودل ورته ویلي وو چې صلاح الدین ته خو په موږ باندې راغلی او تا خو مونږ چې دی مغلوب کړه او خپله په مونږ باندې غالب شي خو دا یاد ساته چې په راتلونکي نسل کې درته مونږ دومره کار کړی دی چې بل صلاح الدین و بیا تر قیامته پیدا نشي نو دا هغه خبره رښتیا شوله او دغه حل دی تاسو یې ګورئ اوس دې عمر ته وګوره هغه زمونږ مشران وایي خپې په قبر کې پرتې دي زه وایم خپې په قبر کې نه دا ټول په قبر کې پروت دی او دې حرکاتو ته وګوره دې حالاتو ته وګوره زه وایم دا دومره خاندان خپل خپلوان رشته داران به نه لري چې دومره ورته ووایي چې کاکا نیکه تا ته ضرورت څه دی تا ته مشکل څه دی چې ته په دې عمر کې پلانت شوی او ته دغسې حرکات کې دا کم سپین ډکي دي چې دی وایي د دې نه الله هم حیا کوي نو ته ولې بیا د خپل ځان نه دومره حیا نه کې چې ته په دې عمر کې په ټیک ټاک کې ناست یې هغه نورې قصې خو پرېږده ته بیا دغه لایف ته ناست یې او دغسې قصې کې نو الله دې ورته هدایت نصیب کړي پښتانه ډېر په نورو لارو روان دي څه به ووایو کم غم به یې کې د ځوانانو غم به یې کې د ښځو غم به یې کې او تیر په تیر چې لا د بوډاګانو به یې وسکو نو دغسې حالات دي ملګرو الله دې زموږ او ستاسو د مشرانو کشرانو ښځو نرو حفاظت وکړي او الله هم دې د دغسې شرم نه او د دغسې حالاتو نه محفوظ وساتي یقینا ډېره د افسوس خبره ده که تاسو خپله آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ ناظره تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ داخله وکئ تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي